بس یو نقول اختلاف دی کوچنی غونډه وره خلاص ا کوچنی اختلاف څه دی ادا دی چې د حرم د مکی خو د ټول علماء په اتفاق چې اختار بنه کې کو جزا ورکړي حرام دی او غیا بنه پرې کې پوری کې پرې حرام دی بدل دی ورکړي او په حرم د مدینه کې ائمه ثلاثه د دې حکم د حرم د مکی دی کار پکې حرام دی بوټي پرې کول پکې حرام او امام ابو حنیفه سے وایي چې نه کار کول مکروه تنزیهی دی خلاف الاولا حرام نه دی بوټي پرې کول مکروه تنزیهی دی خلاف الاولا حرام نه دی کویږي او په دې کې ګورې موږ سره ملګری دي چې حرم د مدینه کې اختارو کنو جزا نشته نه پېښه په خبره په جزا کې ری موږ سره ملګری جزا نشته خو لیکن یو مسله کې مخالف دي اختار بوټي پرې کول عندهم حرام لکه حرم د مکه کې حرام دي او زمون پر حرام نه دي څه کېږي لکه خلاف الاولا د خپل دلایل د خپل مناظره په اساس شي نبی رسول الله اي وجتاسو کله اذا جئتم الى احد يحد تبه فكلوا من ثمره دا میوه خوري او کومه پکې نه ونه فكلوا من عداهه خاردار او په خپل کې جامې ونه راکړي نه پدېشتا او خاردار په وضو کوي نه او یو خره یا وش زين دلیل یا ابا عمر ما فعل النغير بلبل خاري تاسو نه تاسو باندې څه ده دریم زید بن ارقم براشي حدیث وی ما په وادي الرقیق اختیار کو وادي الرقیق د مدینه سره دا ما دلایل او کله کې کوم ځای کې من راغلی دا چې ونه مپرې کوي کار مکوي مستق د هغه دلایل ته مونږ دې ته هغه نه جواز معلومو دینا کراهیت تنزیه معلومو چې زینت بحالي اکسیجن پکې برابرۍ ډول دالي وي وی کې په خبره مدینه بخلاف الاولا ولا کله جواز ما درې دلیل درته تو سر پسې محترم على حرم دارنا وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار سامنوني يعني بايعوني بالثمن لا نطلب ثمنه قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله إلا من الله أمر بالقبور المشركين بنوا بشر ثم بالقريب فسوية بالنخل فقطع فسقوا النخل قبلة المسجد امام بخاری دا معلومه چې دا نقل کوي کړی کړه هغه پرې کوي ویګه یې اختلاف نشته لیکن مولانا چې یو بل معلومه ما یو دا اوار کې نو دې کې بدا سی بوټي مو دې نخلونه دی وخونو کې کېږي یا هغه بدوی نه کړل کوم دې کې چې وبا چې خپل بوټي درغونې کې کنه دا کې پرې کول پکې راځل کړه ورپسې دغه درود په دې یو درا اور خبر داعیر دا نحو په حرم کې دا ولې به کې بار دي ها او حکومت حنبلی دی نو د حرم د مدینه په حدودات باندې بولونه لګي نو په دې ضرورت نشته خدای په لګولې چې فقط مدینه فقط طرف راځي نو البته کې یو دروازه جوړه کړې ده او باندې کې لیکلي چې د مدینه حرم شروع شو ورپسې شاه اروما محترمه ده ما بين عاير غير مطلق عاير الى كذا الطور دي وصور فمكه کې دی ورته او ما ویلو چې بدعت بارض ګناه ده او الکريره ده ګناه ده په ارض السنه ده او بدعت مقابل ده سنت ده او ثاني ده چا غلام کو دا غنه ده ومنه ما تحكم بقرية بالذهاب إلى قرية بالهجرة إلى قرية تأكل القرى بنور بغالب شيء كم تعلم كبرشي وغير بغالب شيء كنا بنور بغلبة كي يعني ذي دين ذي خلق بنور بغلبة كي يقولون خلق يسرق دي
بروزن مسجد خان وشرطنا وهي المدينة تنفي الناس منافقين دي كما ينفي الكير خبث الحديد كل شيء ځان ختم شي چې اوس باندې اور کې واچول ځان ختم یری شو ختم د قرانګي دا څنګه خلک بس مودې دا به دي تخصیبا او چې څوک ګناګاری نه دي ګنا نه به پات کی خو چې په خبره د مدینه په اونو په تاسو مایلو چې اهل مدینه څوک دي دا یمن نه راځي مخکې مو ته ابن قیلوی بیا دوه قوم یو ته او بل ته حاضر کړي دا د مدینه خلک او مولانا صاحب تاسو ته مدان ویلو چې د رسول الله مبارک نیا سلمہ د مدینه د نجار یا چې دکتور په اشاره وابا مرتوی کوي بکر نمونه ها دا خپل نوم مدینه النبی له اوس وو یثرب نه وفا او وفا کیشتا چې کچا یثرب او لفظ لبوی مدینه منوره نو ویل وفا نه بخلاصيږي وای الله نو سم بعض شاعران یثرب استعمال عمل استعمال ہے اثر خط و مدینہ النبی شابه دې وقال هذه وابا ابو لابتين مدينه منوره به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لو رايت الزبات ما اريد لي مدينه کی تسریگی ما زعت وهو بين شرم لا تحر نهي النقرة يعني خدع لك في سريقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لابتها حرام باب من تأخذ استنباطه من رغب عن المدينة وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة تتعطوا فريد مدينة على خير ما كانت فحال كون دا مدينة كي كائن بيك وبهتر دا أغي حالة دا محكنا ډوړې پکې یو بو پکې وي او ابو هوا خشتله او بیا هم تاسو هجرتونه کوي دا کله دا قرب د قیامت نه لګي ارسبي مدینه کې خلق بدلات لا يغشاها الا العوافي نبرازي مدینه ته مگر عوافي حشرات حیوانات دا براشي يريد عوافي الطير والسباع او اخر اغصب يحشر شراب شي مدینه منوره د دوراعيان بي ګډو کېلو سرور لبرازي ګوري د مزینینا اراده مدینه وکي یعنی عقاد چغي بوي پکړو کېلو نو چې راشي مدینه تدیب اوینا مدینه وحشا خالي وحوشا حتى اذا بلغ ثنيه الوداع تدا دورا نورسيږي نو قیامت براشي قر على وجوههما دا قرب د قیامت بالکل هغه مدینه کې سور کرني خاص شام میدان خلک وزي هذا کوئی په خبره یعنی خلاصه دا ده چې اهل مدینه هغه زمانہ کې وب کافر دي قیامت کې راځي په کیا راځي چې الله نه پیژني نو ګور مدینه کې داخله کړم دی الله دا به وي دا بشاره پاتې حیوانات په کې ودا پاتې وي اور په دې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن نورازی و یو قوم یبسون وخان بزغلوی کڑ چیلے بزغلوی ویتحملون بأهلیهم ومنطاعون کی غلامان دی ما یمن تبزی بیر خلق رال الحجر دی گیا بکر او مدینہ چدا خیر اللہم لو کانو یعلمون روڑای مشتا و بمشتا و غوان قدا و عبادت مشتا پیغمبر گوان دمنو ولی تیزی و تفتح الشام فیاتی قوم یبسون من دی بوئی ساری بزغلوی ویتحملون اوڑی با اهل قلو منطاعون کی غلامان دی او مدینہ بولا بہتری کدوی کوئیگی دیرو خلق شام پر هجرت ہوتا پتہ بچے عراق یاتی قوم یبسون دلتا خدار الخلافہ منتصل عزیز قول اللہ یبسون منڈے باوائی ویتحملون بأهلیهم وطاعون مدینة خیر لهم لو كانوا يعلمون باب الإيمان يعرض إلى المدينة فبه قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليعرض له به مدينة كما تعرض الحية إلى شحرها ما تلم سورة مرادنا أهل الإيمان او ایمان نور دنیا کې بشیر کی مدینه ته مسلمان راوړل شي او تجدید مال سره ورته یا درنه ما ته ویل ما مار کې د سوري نوزي روزي یریږي چې سوري لمنډو کوم نه دي ولې دې خلکو نه یریږي ځکه نو ایمان خو شوه رو دی چې دې په منډه باندې نه باري دې سړي مار کې سوري نوزي نو خلک یریږي
ایمان نه خلق یریدل څوک نه ورته ایمان نه خلق یریدل څوک ته الایمان غریب څه خبره څوک نه نږدې کېدل ورته او بیا چې سوري تا نه نوځي یا ساته مار دا حیوانات ولاوي بلا مار دا خاصیت دی چې دې په سوره کې صرف دا خپل وردن نه کېږي دا خپل صرف خپل نو دې د لکه نه ودی سدي په پریشي پروبه بس او چې سوره کې نه نواته غیب شو چې خپل بیا نشي راځي دا څنګه مولانا ستوي د ایمان چې یو ځل مدینه ته راځي او درې سره مال نه خلق یا راځي او چې مال دینو په خوشالي کنه په ایمان خورېدو وخت کې چې خلق متنفر او چې کوم اخر شي بیا ورو خلق زړه ښکاري کړه خلق په نفرت کوي د وجوهات دي لو ضرب دې لا يكيد اهل المدينه اسكين بجور لك سازش اهل مدينه يوقف مگر ویلی بشي کما ينمع الملح بالماء لکه مال به په بو کې ویل کېږي شابه قلاګانې راقار جوړه ځا په یو قلا د قلاګاو د مدینه قال هل ترون ما ارى الذي ارى اني لا ارى مواقع الفتر خلال بيوتكم مواقع القتل ياتي كنا في دغه ولا صواحب الحجرات راځي خذ شابه دې قال ياتي الدجال ومحرم عليه داخل في ضرورة مدينة نازل في بعض قرات الكتاب لمدينة تنزيل فيخرج إليه يوم إذن يوصل تو هذا تقدم ولواء في نشتغل أحاديث مرفوع في نشتغل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الدجال أرأيت قتلت هذا ثم أحييته حتى يكون بالأمر أغيبنا فيقتل ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قد أشد بصيرة مني اليوم وما تفكر لكينا ولي دخل أخطار الزربندي ورد أمر شبني البته إذا تذكار أخلاق ثم أصبحت تشوف كم ذكري ويقول الدجال أقتله ولا يسلم دوباره في الزربندي ما يمشي عليه شاب ذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيأتيه الدجال فيما عندك الدجال إلا مكة والمدينة ليس من نقابها نقب إلا عليه فيوم لا رب من مقر فريدي وصافي يحرزونها يوزل الرجب مدينة منورة كفار البريد الدليل ويخرج الله كل كافر ومنافق بوز الدجال قوالا قالوا المدينة تنبيه الخبر وبه قال حدثنا عمرو بن عباد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنقدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام غريب أحكم التبعوان فقال أكلني ما تربيعك قال أوقع هغه مطلب چې ګندام پشان دکړو چې رولا ورسري وشي قال او شي فتح لو واپس کافر کېږي دا د سړیو باندې څنګه ورپسې شکم لیکن فاباد انکار او چې دا څه وجه فقال المدينه بتغلى الايمان پر خدته فقال المدينه كالكير في خبثها وتصح الطيبات كم فاتغه جنان پاکوي بیماری تکلیفات هم خرابېتا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجعنا من اصحابه جرى بعد كان واپس في المنافقين من وكنا فقال فرقة نقتلهم وقال فرقة لا نقتلهم مسلمان دي نازل في فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار قبض الحليب فكر مكره المنافقين بختمه جواب مكتبته باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه رسول الله مبارك مدينه دعاء كذا شابه اللهم اجعل بالمدينه ضعفا ما جعلت بمكه من البركه مالك ته په دې د مون برکت تقریبا مون د چل دي انور ایمو چې نه
مراد د برکت نه دنیاوي برکات دي. تابعوا عثمان بن عمر عن يونس هذا چا مطابق دی هذا جرير شابته جعفر والا جی جعفر منصرف نه څه شي دی باندې څه پکې نشته نه مراد هغه دغه دی څه ته ویل کېږي دا څه شي دی لکه هغه مزید نفس څه شي دی هغه چې ثلاثي مجرد وي یا مزید ماضی بنو علی برای دا برابر ها لیکن نشتا بس ماضی در ثلاثی مجرد کړه لیکن نشتا یا نشتا پکې یاد کنا او مضارعات اته پکې شته ها ورسی وې ته کې سره موږ جمع الحمد لله عن النبي صلى الله عليه وسلم على يد الذين من تقدم الى صلاه المدينه او تعالى المؤمنين على ذلك عن الجنه ربنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مازيد اسلم تيوتا مازيد بغير منصرف كرنا دي يو حرف لحروف عشان نفكر والنفاء ذات الخان والبسيطة ومن الحسن أيضا ذلك على أفراد الذين عمروا جدا على أن الله عنهم قال رسولنا عن يدعون نقل في المسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أقول ولا أعلم فقالوا رسول الله حدثنا رسول الله عن يحيى عن ابن أبي شعبة قال أدري أقولهم بالعمل فكان مخي بعض المتعلقات ونبي أو يا حب مدينة قيد وسروا لقاها او دې کې تفصیل ویلې دي او چې ځان په اړه څه وځي دا لکه په ظاهر محمول کړه تاسو په خدای والی جنت کې وکړه راته څه خبره حوض کوثر نه جسماني تیرا بدل کېږي دي نه روحاني ها یا دا مزه والی حوض کوثر په غاړه بکېږي ها عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت لما قدم جراد النبي عليه السلام مدينة وحكى أبو بكر البيمار كتب بلال وبلال وكان أبو بكر إذا أخذ ما يقول كل امرئ مصبح ذات بمر يده كل امرئ مصبح في أهله يعني يأتي عليه الموت صباحا مرقص من بينه والمرق فلسل والموت أدنى من شراك هذه نزديره جمان لا تجاني لسفيا جاني لابد نشيوري او بلال اذا اقرا عن معلومه تبوت لك كما شاء يرفع عقيدته صلاه بقوت تدري الا ليت شعري ارمان كپويشم اهل ابي تن ليله ارمان تلشپا تیرا کم کی تجدید قوا ابي تن لگے پدا سیواده کی جگیر چاپے رضما ازخر او جلیل دی دا مچی بوٹی دی الارزان بیا وارث چمه اورت بیا دم جنې تا ایو حوض دی په مکه کې د باران په جنه کې دی او ما تبقار شي شانا او تفصیل دا ډول نو مکه کې تمره والی په غریب پړل یا به مکه یا قال اللهم العن شيبة بن ربيعة او عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجنا من غيره وجود من أرضنا دخل اسمكنا أنا كسبنا أنا وغريب في وقت ما شو مالي إلى أرض الوبال وبعض مكديره ويستلو ثم قال رسول اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد بل أشد اللهم بارك لنا في زائنا وفي مدنا وسهلنا وانقل حماها إلى الجحفة قالت وقدمنا المدينة أو ذا أوبأ أرض الله دمر وباوة إذا طول المكنة بكزياته بماري بوي قال فكان بطحان كم قولوا يجري أغيب بيول نحلا ترخيه ما آجرا فلي لحظوك بترخيه براواتي ما الجيجين بوي طولي نبيا بزيطة كويات بكينا مولي أصول مخصوص في هذه د کوینو خو هغه ځای کې چې کوم نه کې کویان لګیږي نو مونږ دې مستقل شابه دې اللهم ارزقني حب المدينه شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك رجا وتوي جهادا وشهادة غالي او پیغمبر خانم غوا بیا چې میدان جنگ ته ولینل دغه خدای غواړي دلته به مو وشو ما څه شابه دې الکا واجعل موتي بلد رسولك برات اختتام شوها برات اختتام د کتاب خاتمه تا د موتی کې اشاره هو بس ترمذی کې کتاب الصوم راوړ